و دې شپې ته په حدیث مبارکو کې لیلة القسمت او لیلة التقدیر ویل سوی دی. د شب برات په شپه باندې الله تعالی و سماء الدنیا ته راځي او په دغه شپه باندې الله تعالی د انسانانو د ټول کال حالات لیکي. په دغه شپه باندې الله تعالی د انسانانو د ټول کال فیصلې کوي او بیا یې ملائکو ته حواله کوي چې د چا دپاره غم، پر چا خوشحالي، د چا دپاره عزت، د چا دپاره ذلت، د چا دپاره مرګ او د چا دپاره زندگی. دغه سالانه ټولې فیصلې چې دي الله تعالی په دغه شپه باندې وکړي او بیا یې ملائکو ته وسپاري. نو الله تعالی دې موږ تاسو په هغه انسانانو کې شمار کړي چې له هغو څخه الله تعالی راضي وي. الله تعالی دې موږ تاسو د عزت په خاوندانو کې شمار کړي. الله تعالی مو دې له مصیباتو څخه وساتي. الله تعالی دې زموږ ستاسو پر کورو باندې خوشحالي او برکات را نازل کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ته د دین په خدمت کې فراخه زندگی راکړي. نو دا د تقسیم او د تقدیر شپه ده چې الله تعالی په دغه شپه باندې د ټول کال فیصلې کوي. امام سبکی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې د شب برات په شپه باندې الله تعالی د انسان د ټول کال ګناهونه ور ختموي او د جمعې په شپه باندې الله تعالی د انسان د ټولې هفتې ګناهونه ور معافوي او د لیلة القدر په شپه باندې الله تعالی د انسان د ټولې زندگی ګناهونه ور معافوي. نو دا زما او ستا دپاره یو عظیمه موقع ده. له دې موقع څخه باید ما او تا کار واخلو چې الله تعالی زما او ستا د ټول کال ګناهونه د یوې شپې په عبادت باندې را معافوي. نو دا د ځان دپاره باید سعادت وبولو. موږ تاسو په الله باندې ګران یو چې الله تعالی موږ تاسو ته بیا موقع راکړله چې په دې شپه باندې باید ما او تا و الله تعالی ته لاس پورته کړو، سوال و زاری وکړو، خپلو ګناهو باندې له الله تعالی څخه بخښنه وغواړو او دا عزم او قصد وکړو چې په آینده کې به یوه ګناه هم نه کړو.